د مور او د پلار د زړه یو آرزو او تمنا نن الله پوره کړله. بچی چې د قرآن حافظ جوړیږي نو د پلار د آرزو د تمنا نه بغیر نشي جوړېدلی. د ماشوم وي د خو بد نه پیژني، د ته جماعت کې د ناستې په ځای باندې بهر بلورۍ کول، لوبې کول، کرکټ کول دا د ماشوموالي د بچپن تقاضا وي، دا د ته ډېر خوښ وي. د پلار نه مجبوره وي، د مور نه مجبوره وي، د رور نه مجبوره وي. نو دلته مسجد کې ناست وي، کله کله استاد ورله سزا هم ورکوي، قاریږي ورته هم، غوسه کیږي ورته هم. ډیر ګران کار دی قرآن پاک حفظ کول. یو صفحه د قرآن کریم یادول مشکله ده، یو سپاره به بیا څومره ګرانه وي، 10 سپارې قرآن به څومره ګران وي. دا استاد د دې ماشوم سره ډیر سرخوږي، د ډیر ځان ستړی کوي، د ډیر خیرخواهي او خواخوږي ورسره کوي. الحمدلله نن د استاد د زړه آرزو هم الله پوره کړله، نن د مور او د پلار د زړه آرزو او تمنا هم الله پوره کړله. قدردان خلق په دنیا ډیر دی. ما مخکې ورځو کې د ترکو یو مسلمان کتو، دغه بچی د قرآن کریم حافظ جوړ شوی و. د خپل بچی لا خبر شو چې زما بچی کور ته راځي او د قرآن حفظ مکمل کو، دغه استقبال له بهر ووتلو. او دا بچی چې څنګه د پلار ته را مخامخ شو، را نږدې شو، دا پلار منډې کړلې او د دې بچی په خپو باندې پرېوتلو. د بچی تلی ښکل کړل، د بچی خپې ښکل کړلې. بچیا دا زما د زړه آرزو او تمنا وه چې ته د قرآن کریم حافظ جوړ شي. نن الله زما د زړه هغه خواهش پوره کو، زما ارزو الله پوره کړله، زما تمنا الله پوره کړله. د قرآن حافظ صاحب د پلار دعاګانې مه هېروه. پلار دې په خپله حفظ نه دی کړی خو په تا باندې حفظ وکړو. مولانا صاحب د خپل پلار احسان مه هېروه. پلار دې په خپله علم نه و کړی، زمیندار و، دکاندار و، د معاشري یو عام فرد و، ستا نه عالم جوړ کړی دی. ستا په سر چې نن دا سپینه پګړۍ ده، توره پګړۍ ده، ستا په مخ چې دا ښکلې ږیره ده، تا ته چې نن خلق کینی او پاسی، د خپل زمیندار پلار دغه دعا به نه هېرې، د خپل زمیندار پلار دغه خیرخواهي به نه هېرې، دغه خواخوږي به نه هېرې، دغه هغه سختې او محنتونه به نه هېرې چې هغه به په سپینه ږیره باندې زمینداره په خپله کوله او ته په ځوانۍ کې د الله دین ته وقف کړی وې. پته یې د الله علم کو، د دین علم کو، پته یې د الله د قرآن حفظ کو. نو حافظ صاحبو او مولانا صاحبو خپل پلار په دعا کې چرته یېر نه کې، خپل مور په دعا کې چرته یېر نه کې. کو نن په دنیا نشته دی، قبر له ورله لاړ شه، اوږده دعا ورته وکړه. مورې ته به د شپې پاسېدلې، تا به دعا کوله او ماله به الله د هغې د برکته علم نصیب کو. داجي ته نن په دنیا کې نه یې، زه د قرآن حافظ یم، زه د قرآن عالم یم، زما خلق احترام کوي او عزت کوي. داجي دا ستا د محنتونو برکت دی، دا ستا د زړه آرزو او تمنا وه. الله رب العالمین زمانه د قرآن حافظ جوړ کړلو، د قرآن عالم جوړ کړلو. نن د هغه خلقو هم د زړه تمنا پوره شوله، چا چې به د مدرسې له ځمکه وقف کړي وي، چا چې به د جومات له ځمکه وقف کړي وي، چا چې به د مدرسه کې د مالی تعاون کړی وي، هغوی ځمکه دې دپاره وقف کوله چې دلته به د قرآن حفظ کیږي. الحمدلله د هغې نیتونه الله بار آور کړل، په هغه ځمکه د قرآن حافظان جوړ شو، هغه مدرسه کې د قرآن حافظان جوړ شو. هغه پیسې عبس لا نړې، هغه ضایع لا نړې، د هغې پیسو باندې الله د تهجد د وخت د قرآن تلاوتونه ژوندي کړل. هغې پیسو باندې الله رب العالمین د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم عظیم سنت د پګړۍ په شکل کې د ماشومانو بچو ته ورپسر کړل. نن د هغې مالی تعاون والو خلقو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده، نن د دغې حافظانو صاحبانو د استادانو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده، نن د هغې حافظانو صاحبانو د هغې د والدینو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. نن ماخوستن مصله وغوړوئ،
اے د دې حافظانو استادانو، اے د دې حافظانو والدینو، اے د دې مدرسې معاونینو، د دې جماعت د ځمکې وقف کوونکو، د دې مدرسې د ځمکې وقف کوونکو، په دې کې دیاړي او مزدوري کوونکو، دې ته خچارې ویونکو، نن الله رب العالمین ته ادرېږئ، مسله وغوړوئ، الله رب العالمین شکر ادا کوي. ربا ستا کرم دی، الله زما محنت ضایع لاړ نه شو، الله زما د زړه آرزو تمنا خدای تا پوره کړله. د حافظ سے پلارا الله ته وجاړه، رب تعالی ما هیڅ نو درکړي، الله ته ما ډېر خفه کړی وي، رب تا زه ډېر خوشحاله کړم. الله تا زما په کور کې د قرآن سینه نصیب کړله، الله زما د بچی په سینه کې تا د قرآن حفظ نصیب کو. کاغذ باندې قرآن ولیکلی شي، خلق سینې پورې لګئی، کپڑا د قرآن نه چاپېره شي، خلق ښکلی وي دا د قرآن غلاف دی او کڅوړه ده. کپڑې لکو د قرآن د برکته عزت ملاویږي، کاغذ لکو د قرآن د برکته عزت ملاویږي. زما محترم ورونو، هغه بچې چې هغه په خپل سینه باندې قرآن لیکلی دی، هغه سینه به څومره مبارکه وي. هغه خلق ډېر خوش قسمته دی، د چا اولاد الله د خپل دین د حفاظت لپاره قبول کو، د چا د بچو ژبې چې الله رب العالمین د قرآن د تلاوت لپاره قبول کړلې، دا د الله د طرف نه نور دی. یاد ساتئ، نور الله رب العالمین هر چاته نه نصیب کوي. هر سترګې الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي، هر ژبه الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي، هر سینه الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي. حافظانو بچو د سترګو به ډېر خیال ساتئ، په کومو سترګو چې قرآن لوستلی دی هغه سترګو باندې به چرته هم د فیسبوک او د یوټیوب او د سوشل میډیا د سمارټ فون د سکرینونو د بد نظرونو به هغه سترګې لرې ساتئ. د قرآن کاغذ دا څوک چرته ګندګۍ ته نه وړي، دا ډمخانې ته نه وړي، دا چرته څوک شرابخانې ته نه وړي، نو قرآن سینه به ګنده محفلونو ته نه وړئ. حافظانو بچو، کومه ژبه باندې تاسو ته الله د قرآن تلاوت نصیب کړی دی، دا هغه ژبه نور والا ژبه، هغه به د دنیا په کنځلو باندې نه ککړوئ، هغه به په ردو بدو باندې نه ککړوئ، هغه به په غیبتونو باندې نه ککړوئ. کومه سینه کې چې قرآن پروت دی هغه سینه کې به ګندونه نه ږدئ. د قرآن په پاڼو کې تاسو نسوار نشئ کېښودلی، د قرآن په پاڼو کې تاسو غوشان نشئ کېښودلی، د قرآن په پاڼو کې تاسو ګندګي نشئ کېښودلی. نو کومه سینه کې چې قرآن محفوظ دی هغه سینه کې به ګنده خیالونه نه ږدئ. ډېر احتیاط به کوئ. ستاسو سینې نورانی سینې دي، ستاسو سترګې نورانی سترګې دي، ستاسو تندي نورانی تندي دي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. الله قرآن کې فرمایي د محشر په میدان کې زه به بعضې مخونه تور کم، بعضې مخونه به سپین کم. د قرآن نور چې په کم مخ باندې لګېدلی وي الله فرمایي هغه مخ به د حشر په میدان کې د 14مې سپوږمۍ په شانتې بړقېږي. هغه خپل مخ نور چرته ختم نه کوي، د خپل مخ هغه رڼاوالی چرته ختم نه کوي. هسې نه چې سره د حفظ قرآن نه د محشر په میدان کې تور مخ ولاړ یو، هسې نه چې سره د علم دین نه د محشر په میدان کې الله تور مخ راپاسئ. حافظان